د ملک نورو برخو په شان د سوات منګوري عوام هم د سسته بازار نه خوشاله نه دي. ولس حکومت او اعلی چارواکو نه ګیله کوي چې سسته بازار کې په ارزان نرخ هیڅ نه میلاویږي او کم څیزونه چې په کم نرخونو میلاویږي هغه معیاري نه دي. عوام دا ګیله هم کوي چې حکومت صرف تر اعلانات حد پورې غریب ولس ته ریلیف ورکوي. تفصیل ګورو په دې رپورټ کې. د سوات مرکزی ښار سستا بازار چې د 15 لکو نه زیات آبادۍ لپاره جوړ شوی په یو څو دوکانونو مشتمل دی. سستا بازار کې د افسرانو پر راتګ شیان کېښودی شي، خو زیاتره خلک وایي چې صرف پوره پکې په ارزان نرخ میلاویږي، خو هغه هم غیر معیاري وي. دلته کې شته نو صرف غریب سړی راځي، نو د غریب سړي دپاره دا ځای کولاو شوی دی. نو په کار دا ده چې دوی له چې دی نو ګوره د ټول ضرورت چې دی که نه هغه د وړو دی، د چینۍ دی، د ګوړې دی، د غوړو دی، چې غوړي هم دوی ته په صحیح نرخ باندې میلاو شي. دغه شان چې دی نو وریجې چې دی نو دوی ته په صحیح روژه ده چې په صحیح نرخ میلاو شي. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې سستا بازار کې د معیاري شیان کېښودی شي او بیې دې هم ارزانې کړی شي. په سستا بازار کې چینی، وړه، وریجې او نور د ضرورت شیان نشته، سبزیان یې غیر معیاري وي. په سستا بازار کې هغه شیونه نشته کوم چې حکومت د خلکو د عوامو سره وعده کړې وه چې په دې ارزان ریټ به ورکوو. نو تاسو وګورئ په خپله باندې په سستا بازار ته لاړ شئ، په هغه کې هغه شی پروت دي چې هغه د انساني وجود دپاره مضر هغه د خوراک قابل او اهل نه دی. د سیمې ایم پی په زراکیم د سستا بازار دورې په مقول چې حکومت عوام ته سہولیات ورکوي، آبادی زیاته ده او شیان کم دي. وارسي کې پوره کمه ده، په غوړو کې کمه ده، په 170 روپۍ باندې غوړي میلاویږي دلته. او دا ټول موږ د دې لپاره ورکړي کړي چې کم کمزوري خلک دي، کم جزانان خلک دي، دا هغه لپاره د حکومت د خپل خزانه نه راغستې دي، دوی ته سبسډي ورکړي ده. د منګوري ښار به شمول ټول ضلع سوات کې سستا بازارونه لګولای شي چې پکې د حکومت د دعوو مطابق تر 100% پورې د ضرورت شیان په ارزان نرخ ورکول کیږي. ولې ځای ولس وایي چې دغه صرف د دعوو او اعلاناتو پورې محدود خبرې دي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.